أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 34 یعنی 4 کله چې ملائکو ته الله جل جلاله دا پخکاره ثابت کړه چې آدم علیه السلام د علم په اعتبار سره تاسو نه ډېر غوره دی او د ضروریاتو چې کم نمونه دي یا د اولاد آدم کې چې کم پاکان خلق دی د هغو نمونه او د هغو پیژندګلوي آدم علیه السلام سره شته او ملائکو سره نشته. دا هم معلومه شوه چې ملائک په غیب باندې نه پوهیږي. نو قرآن نه چې دا ثابته شوه په دې خبرم ځان پوی کې چې غیب باندې هیڅوک هم نه پوهیږي. نو د آدم علیه السلام فضیلت او غوروالی چې کله ثابت شو نو اوس آدم علیه السلام لا مزید عزت ورکي او ملائک د په خدمت کې لګول غواړي. نو الله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا او کله چې وویل منګه للملائکة ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. ملائکو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. سجده مخلوق ته نه ده جایزه خو ځکه نه ده جایزه چې الله منع فرمایلی ده. کله چې الله حکم وکړو چې سجده وکړه نو جایز او نجایز دا ځان له څه شی نه دی. د الله ویلو ته جایز وی د الله نه کولو ته نجایز وی. نو چې الله وفرمایل چې سجده ورته وکړئ نو ټولو ملائکو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. په دې کې د مفسرینو اختلاف ته ځکه چې امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صاف او شفاف تفسیر نه دی را رسېدلی. مینس کې پکې خلکو بلا شی ګډوډۍ کړي دي. نو د دې وجې نه حق او باطل اکثرو ځایونو کې ګډوډ دي. کنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو به یوه خبره کړې وه هغه عالم بالقرآن و الله ورته قرآن ښودلی و یوه خبره به وه موږ به م یوه کوله. خو دا لس خبرې موږ ځکه کوو چې خلکو حق سره باطل ګډوډ کړي دي. نو اوس جدو کې اختلاف دی. دا اختلاف هم د دې وجې نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح تفسیر موږ ته نه دی را رسېدلی. اسجدوا لآدم کمه سجده مراد ده. بعضې مفسرین وایي دینا تشټټېدل مراد دی. دې کې سر په ځمکه لګول مراد نه دي. بعضې مفسرین وایي چې نجی مخ کې امتونو کې سجده جایزه وا
دا پورا سجده و آدم علیہ السلام ته کړې وه. بعضی مفسرین وی چې نجی اسجدو لآدم کې لام په معنی د اله باندې ده، یعنی اسجدو الی آدم، مخ به آدم طرف توی خو سجده به الله توی. لکه منګه چې مخ قبله ته کو خو سجده الله ته کو، منګه سجده بیت الله ته نه کو، صرف مخ د کعبه په طرف باندې کړي، مخ مو کعبه توی خو سجده مرب توی. دغه سي وی ملائکو هم سجده الله ته لګولې وه، مخ صرف آدم علیہ السلام ته یا سجده نه وه، اسې ښکته کېدلو. بهرحال هر څه چې و خو چې الله ووایي هغه جایز وي. وإذ قلنا، کله چې وویل الله للملائکة ملائکو ته اسجدو لآدم، سجده وکړئ آدم علیہ السلام ته، فسجدو، نو ټولو سجده وکړه، الا ابلیس، مگر ابلیس و نکړه. ملائک چې څومره دي هغو ټولو سجده کړې وه. صوفیا چې کم دي د امت متصوفه پیران مریدان، د هغو مسلکونو کې ګډې وډې خبرې دي. د هغوی مشرانو دا هم ویلي دي. محمد علی حجویری چې خلق ورته داتا وي، د په خپل کتاب کې لیکلی دي او داسې د نورو بزرگانو متعلق چې وی کله الله آدم علیہ السلام ته د سجده حکم وکړ چې ملائک د سجده ولګي، وی ملائکو لا د سجده نه مخم لاسم سرم نه پورته کړي چې ما ولیدې. نو تاغه وخت کې چرته پیدا شوم نه وي. دا خپل بزرگی او خپل خدایی ثابتول غواړي. وی سوا د پلانی ځای ملائکو نه چې هغو سجده نه ولګولې، دا ټول خوشي دروغ دي. نو الله فرمایي فسجدو، ټولو سجده وکړه، یوه ملائکه هم د سجدې نه نه وه پاتې، الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. ابلیس سجده ونه لګوله، ابا انکار یې وکړ، واستکبرا، او ځان یې لوی وګڼه. الله قرآن کې بل ځای کې فرمایي پروردگار عالم تینا تپوس وکړه ولې د سجده ونه کړه. هغه وی انا خیر منه، زه د ده نه غوره یم، خلقتنی من نار و خلقته من طین، ربا زه د اور نه پیدا کړی یم او د خاورو نه پیدا کړی. اور په مزاج کې بلندی ده، په اور کې عزت ده، او خاور لاندې پرته ده، په پښو باندې وهلی کېږي. نو د کمزوري سیز نه پیدا ده، زه د اعلی سیز نه پیدا یم، زه ترې غوره یم. نو څوک هم چې نن سبا ځان غوره ګڼي، دا د هغه ابلیس ملګری وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن په ملګرتیا کې فرمایلی دي چې څوک به تکبر نه کوي، دا حرام دی. ځکه چې الله فرمایي الکبریاء ردائی، کبر چې دی دا زما جامې دي، دا زما چادر دی. زه به کبر کوما چې ټوله دنیا مې پیدا کړې ده. مخلوق ولی کبر کوي؟ نن سبا چې خلق وی چې زه د فلانی نه زیات یما، زما نسب اعلی دی، زما خاندان اوچت دی، یره جی زه مالدار یما، یره جی زه سید یما، یره جی زه بزرگ یما، یره جی زه د ملا زوی یما، یره جی زه د خان او د نواب بچی یما. دا د ابلیس ملګری. څوک به د یو بل نه ځان اوچت نه ګڼي. قرآن وی چې دا ابلیس کار و چې هغه به لوی کوله، واستکبره، تکبر به یې کولو. پیغمبر علیه السلام فرمایي منګه ټول انسانان یو، ټول د آدم علیه السلام اولاد یو. هیڅ عربی ته په عجمی باندې فضیلت نه دی حاصل، اور هیڅ عجمی ته په عربی باندې فضیلت نه دی حاصل. ټول د خاورو نه پیدا، یو د آدم اولاد یو. کورنۍ مو یوه ده، نیکه مو یو دی، رزق مو یو دی، الله مو یو دی، نبی مو یو دی. مونږ ټول یو خلق یو،
نو الله فرمای تکبر بنه کوي. تکبر لوی ځان غټ ګڼل جګړې هم دی نه کیږي. یو سړی بل له سخته خبره وکي نو کچرې د کې تکبر نه وي هغه وایي چې خیر دی بس ویل خپله خوله اسخا کړه غلی شي جګړه جوړه نه شي. خو چې د کې لوی وي دی په هغې باندې غصه شي ما ته دې څنګه داسې ووي دا دې ولې ووي. زنانو منځ کې جګړې هم په دې راځي ژبې وهي یو بل له ځکه چې ځان لوی ګڼي او تا ما خبره ونه منله ما درته دا ووي تا داسې ونه کړه نو دا د ابلیس کار دی. یو شاعر وی تکبر عزازیل را خوار کرد در زندان لعنت گرفتار کرد. وی چې تکبر دومره خراب شی دی چې هغه خو ابلیس تباه کړی دی په زندان د لعنت کې گرفتار کړی دی. نو الله فرمای فسجدو الا ابلیس نو سجده وکړه ټولو ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. ولی ابا انکار وک واستکبر او ځان لوی وګڼ وکان من الکافرین او و د کافرانو نه. الله فرمای ما علم کیو ما ته مخکې نه معلومو چې د کافر دی ځکه الله ته خود اندرون پته. وقلنا الله فرمای منګه وویل یا آدم اے آدمه اسکن وسیگا تا اسکن انتا وسیگا تا وزوجکا او بی بیستا الجنت پا جنت کی. دے آیت کی دو امرون دی او یو نهی دا انعام او اعزاز دے آدم علیہ السلام. اول انعام دا دے اسکن انتا وزوجکا اسکن یعنی وسیگا وسیدل مراد دی استقرار نه ده. مفسرین کرام فرمائی دینا تش وسیدل مراد دی او سکنا مستلزم استقرار تا نی یعنی لگ وقت دا پارا جنت تا داخل شا ذکر دا اللہ مشیت داو چی دا بزمکی ترا کزیگی. البتہ اسکن انت وزوجک الجنتا وسیگا تا او بی بیستا پا جنت کی چه دا جنت مزونا بالمشاہدہ خوندوالے. بی بی اللہ پاک صحیح حدیث کی راغلی دی اللہ جل جلالہ دا آدم علیہ السلام گد سے پختینا کینی پختینا اللہ ہوا پیدا کڑا. سورت النساء کی اللہ فرمائی وخلق منها زوجها نمی ہواو. ظاہر دا دے چھ دا جنت تا داخلی دو نمخ کی اللہ پیدا کرے وا دغسی ابن کثیر دے ابن اسحاق نے نقل کری. بہرحال الجنت اسے گئے تاسو جنت کی بعضی خلق وی چھ داغا جنت نہ دے دا مکہ جنت دے کم چھ دار الثواب دے الف لام دا حد دی ور باندے دار الثواب مراد دے چھ دا کم لوی جنت تے ہم دے کی اسے دل. اللہ فرمائی وکلا منها او خوراک کوي دواړه د دې جنت نا د دې د باغونو نا د دې د میوو نا حیث شئتما کم ځای کې مو چې خوښوي رغدن بسیاره خوراک کوي حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو هیڅ پابندي نشته. جنت دې مزې کوي وسعت مراد دے ہر قسم نعمت خوڑلے شے رغدن بے سیارہ ہر ځای کې خوڑلے شے وسعت د مکان دانه چې خاص باور چې خانه کې به خوراک کوي دسترخوان باندې به خوراک کوي نه نه کم ځای کې دي چې خوښوي هر طریقې سره دي چې خوښوي خوراک کوه مزیدی پکې. خو ولا تقربا او منز دی کېږئ هذه الشجرتا دیونتا تعین د ونی نشتا نو قرآن کی تعین راغلی دی چې دا فلانه ونه وه نه حدیث کی تعین راغلی دی چې دا فلانه ونه لیس فی ظاهر ما يدل علی التعین. مفسرین فرمائی نشتا
تعین نشته. بعضې خلک وایي انګور و، بعضې خلک وایي چې دا کجوره وه، بعضې وایي چې بادام و، بعضې وایي چې غنم و. دا ټولې خوشي خبرې دي. نه الله ښودلې ده چې فلانې ونه وه، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث مبارک شته په دې باندې چې فلانې ونه وه. بس یوه ونه وه، الله ورته وی چې ولا تقربا من نزدیکیږئ هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا من الظالمین شی به تاسو د ګناهګارو نه دې ونې ته مه نزدیکیږئ. که نږدې شوی نو تاسو به ظالمان وی، ګناهګار به وی. څه معنا؟ معنا دا ده قصدن که چرې ور نږدې شوی نو تاسو به بیا ګناهګار وی. آدم علیه السلام قصدن نه دی ور نږدې شوی، دوکه شوی دی، خطا شوی دی، لغزش ترې نه شوې ده، خبرات ترې نه هیره وه، چل ول ورسره شوی دی، نو ځکه هغه ظالم هم نه دی، هغه ګناهګار هم نه دی. فازلهم الشیطان مخکې الله ویلي دي، او انشاءالله سبا وایو. نو بهرحال الله جل جلاله هغوی له مزې د جنت ورکړې، ورته ویې چې جنت کې اوسېږئ. یوې خاص ونې نه یې منع کړل بطور امتحان چې دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. نو که چرې کله الله سړی منع کي فلانی کار مه کوه، هغه وکړي، نو د انسان درجه ورسره ښکته کېږي. لکه څنګه چې آدم علیه السلام او حوا دواړه د جنتونو نه راښکته شول، دغسې هر سړی چې کله قصدن ګناه وکړي نو هغه هم د خپلې درجې نه ښکته کېږي. نو ځکه موږ درته وایو کینې مه ساتئ، بغضونه مه ساتئ، زړه کې ګندګۍ مه ساتئ، چا پسې خبرې مه کوئ، ناروا کارونه مه کوئ، قرآن و سنت باندې عمل کوئ، درجې به مو اوچتي. لفظي ترجمه ګورئ دوباره. وَإِذْ قُلْنَا او کلا چې وویل منګه للملائکة ملائکو ته آدم سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، نو سجده وکړو ابلیس مگر ابلیس ونه کړ، انکار یې وکړ، واستکبر او ځان یې لوی وګڼو، وکانا من الکافرین و د کافرانو نه. وقلنا او موږ وویل یا آدمو اے آدما اسکن انتا اوسېږه ته و زوجکا او بیبي ستا الجنت په جنت کې، وکلا منها او خوراک کوئ دواړه منها د دې جنت نه رغدن بسیارا حیث شئتما هر ځای چې خوښه شي ستاسو، ولا تقربا او مه نږدې کېږئ دواړه هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا گنی شی به تاسو دواړه من الظالمین د ګناهګارو نه. لفظي ترجمه ګوره پوره آیت نه. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کله چې وویل رب ستاسو للملائکة ملائکو ته انی جاعل یقینا ز جوړوم فی الارض پزمکه کې خلیفتن خلیفه. قالوا ویل ملائکو اتجعل فیها ایا جوړوي ته پدې کې من هغه څوک یفسد فیها چورانه بکوي پدې زمکه کې ويسفك الدماء او تو یوی بوینی پناه قصرا ونحن نصبح او منگا پاکی وایو بحمدکا سردستاینستا ونقدسو لکا او یا داود قالن والله ویل انی اعلم یقینا زپوهیگم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. وعلم آدم الاسماء او وی خودل آدم علیه السلام ته نمونه کلها د ټولو ضروري څیزونو ثم عرضهم بیا یې وړاندې کړل دغه څیزونه علی الملائکة په ملائکو باندې
فقال نو الملأ الله انبئوني خبر را کے ماتا باسماء هؤلاء پنمنو د دی سیزنو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی قالوا الملائکو سبحانکا پاکی دے تالرا اے اللہ لا علم لنا نشتا ہچ علم منگ سرا الا ما مگر دمرا علمتنا چی تارا کڑے دے منگتا انکا انت العلیم یقیناً صرف تپوائی الحکیم حکمت والائے قال ویل اللہ یا آدمو اے آدما انبئهم خبر ورک دویت باسمائهم پنمونو د دی سیزنو فلما انبأهم پس ہر کلا چی خبر ورکو حغویت باسمائهم پنمونو د حغ سیزنو قال نوویل اللہ علم اقل لکم ایا نوویلی ما تاسوتا انی اعلمو چی یقیناً زپوہیگا ما غیب السماوات والارض پا پٹو سیزنو دا اسمانونو دزمکی وَأَعْلَمُ زپوہیگا ما پاغت تبدونا چی تاسو اخکار کوئے وما پاغت کنتم تکتمون چی تاسو پٹوئے وَإِذْ قُلْنَا کلچ ویل منگا للملائکت ملائکتا اسجدو لآدم سجدو کے آدم علیہ السلام تا فسجدو نو ٹولو سجدو کڑا اللہ ابلیس مگر ابلیس ونکڑا ابا انکار وکو واستکبر اوزان لوی وگنو وکان من الکافرین وہ دے دا کافرانونا وقلنا او منگو ویل یا آدم اے آدما اسکن انتا وسیگت وزوجکا و بیبستا الجنت پا جنت کی وکلا منہا او خوراک کوئے دوارا دے جنتنا رغدن بے سیارا حیث شئتما ہر زیچے خوخشستاسو نو ولا تقربا او منز دکی گئے حاضح الشجرتا دیونتا فتکونا کنی شیب دوارا من الظالمین دو گناہگارونا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا ربا کمزے پوری چاوازی چاورتا غگنی والے دے دنیا و آخرت خیستک یا اللہ بعض خلق و دعاگانی غختی دے کاروبار پا بارک یا اللہ پا کاروبار کی برکتو نواچا یا اللہ چد چا کورونو کی اختلافات تی اتفاق و اتحاد نصیب کا یا اللہ دا ہر چا کورونو دا خوشحالے گہوارے جوڑے کا یا اللہ دا خز و دا خاون پا مابین کی من محبت پیدا کا یا اللہ سوک غریبانان دی کار دا حلال و روان کا سوک پا جیلونو کی دی خلاص کا یا اللہ سوک پا مشکلاتو کی دی وے باسا یا اللہ سوک مسافر دی پڑکو منگولے وطن تھراوالا یا اللہ کم خلق چی قرآن تا ناستی دا علم دا غیز سینو تا کس کا یا اللہ منگ طولو تا پا قرآن و سنت باندے عمل کولو توفیق راکا یا اللہ زمن کلے و قوم دا قرآن و سنت پا علوم باندے منور کا یا الہ العالمین دا قرآن رنا عام کا یا اللہ خز و نرو تا پا قرآن باندے عمل نصیب کا یا اللہ مسلمان دا کفار دا پنجین آزاد کا رب پاکستان کی اسلامی نظام راوالا یا اللہ امن راوالا یا اللہ دا تمام کفار و سازشون اخپل مابین کے استعمال کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ